تواب شاه کوګونو کې اوسېږم اکبر آباد تواب شاه کوګو بابو کوګونه خو زه خوښ کتم تواب شاه کوګونه ورته وایي اصغر شاه دي والي شاه دي دې سره زما کور دی ما سره لاس امداد ښه کوي خو د بل په امداد نه کېږي زما څلور وروڼه هغه مړه دي زه د اوسېدونکي ترنه ډاګې م را واده شوې دې ځای ته یم وروڼه مې مړه دي موږ مې په پردو کورونو کله یو زوم کړه کله بل هغه وایي موږ داسې د غیرت وخت یې کړی چې زوم کړه زه وخت نه تېروم باقي زما به کوټې ماشوم زوی په نخم کې سکول وي سکول مې په څنګه وي د یو بل په جامو باندې په سکي آباد ته چې مې سکول ته ولېږو نو هلته ورته استاد په جامو په قاق شو دله ما ګنډلو له جامې ورکړې وې ما ته یې وي امي ما نه پرېږدي زه لاړم هېډ ماسټر ووته خدای دې عزت وکړي ما ته یې وي خورې ولې ماتې زما دا زوی یېرېږي دا نه راځي خو د ده مې درځي له جامې ورکړې دي یو څو ورځې دي زما غریبي ده زما لور نه وه شوې زه په هغې ناجوړم پیاده سکي آباد ته لاړم چې رالم بیا زما چې د خاوند عمل شروع کړو زما زوی سکول پرېښودو ما به آیات تی بشیر دې سره مې لاول کوږو هلته کې هغې رانه کوږ مې زما کوږ هغې ټول کوږونه واغېشله کوږ زما هغې واغېشته مالې خدای شته تواب شاه کوږونو کې سلیم جوړم که خدای دې ورسره ښه وکړي پولیس والا دي بشیر دي سلیم دي زرت الله دي اصغر شاه دي والي شاه دا ټول زما د دې ګاونډي خو د بل په ښېګړه نه کېږي سلیم ماله کوټه جوړه کړه دا دویم کال دی زما یوه کوټه ده زه پکې ناست یم چې باران شي زما زوی سلنډر کې ګیس راواچي دونه مزدوري وکړي زه په کوټه کې چیک وټې زما نه دونه بچي دي په هغې کې زه ناست یم وخت تېروم زما دا خاوند پولیسو له ورکړو شپې وکړه اوجه په خولې زه راګېره کوم ویوالم واپس راغی زه اوس دا دغه کوم چې دې د دې نه عمل ځکه نه وکړي چې دا پولیس والا یې ولې خرڅوي ولې یې خرڅوي ګوره دا چې یو موږ د ګاډۍ والا ولاړي هغه ته به وایي ته د دې ځای نه لرې شه اوس وایي دا ویرس دی دا ویرس میرس نه دا بند کړی دا بند کړه چې تا حکومت ولې رالېږي دا ولې په دې مسلمانې په ملک کې غږزېږي هلته کې به دوه درې کسان راواورېدل د هغې نه واغه بچي دقونه پاتې دا پوډر او دا آیس دا واورې او داس کې چې څونه غریبانان یې غدا کار کوي مالدار خلک نه کوي مالدارو ته د ده د لاسه د دې خاوند د لاسه ماته خلک غټې سپورې زه اوس هم دا کور نه په پټه ووتم زما زوی ځان مړه کوي ما ورته وایي زه دا ماشوم مې نښتو له بوزم پیسې مې ولې ورکړې وې کوټې له وي برګې راغلم چې ومې کته په هغه زه بازار کې راله مخې له راغې پیسې یې ماتې کړې نشې پرې راغې دغه مغبرو سره خرڅېږي د تانګې نه لږه خوا خرڅېږي او زما نه خاوند په خپلې وې موږ د پولیسو په مخ کې وې موږ له راکې وې موږ یې راوړو سر په بازار کې وې راوړو نو دا څنګه پولیس ته دا څنګه حکومت چې د ملک ته راولېږلي او دا خرڅېږي او د خلکو ماشومان به د چا نه موریانې لاړې واغې بچي ته پاتې شو دا کم انصاف دی او په مزدورۍ کې زی اوس په مونږ مزدورۍ هم بندې کړې زما ماشوم زوی ګټي دی په نشم راوړي په کوپاکو کې میاشت مې کور کېنو دوه مې کېنو چې ګوره ما کور ناستې پیسې رانه په بانوالي لاړ شي نشه پرې راوړي که زما د خاوند دونه خوښ وي خو چې دا لوبه دې ملک ته راګډه شوه هر څوک یې کوي او چې څونه غریبانان دي هغې کوي ایماندار یې نه کوي نو زه دا خواست کوم چې دا ګناه ټوله د دې پولیس والو دا ټوله د دې حکومت ته یو چې دا دا آیس او دا پوډر یې راوښکل د خلکو زما د مونږ د ماشومانو بچو پسې لاګې زه خو پردی خدمت هم نشم کولی ما خو د غیرت او د پښتو وخت یې کوي تاسو ته ما قصو شو چې روم مو الله رانه اخیستی یو روم مې په دې عدالت کې کشرې خیرې موږ شم رحیم نوم یې په دې عدالت کې موږ شو د دې ځای نه موږ یو کور ته او موږ پلاک مې د تګنو ډاګې دي اوس د دغه بابو کلیما دا تواب شاه کوګونو کې اوسېږم اوس زه دا وایم که نه چې دا نشه چې دا د پولیسو په صلاح خرڅېږي کې چې دا نشه بند شي چې دا نه کوي دوی به څه والي دوی به مونږ اسپتال ته بوځو زه به یې داخل کړم وایي د دې اسپتالونه روغتې دي دا هسې د روغ دي غول خوراک دي اسپتالونو کې هم داخل کړ میاشت هم پې تېره که واپس راشي عمل کوي د هغې نه زیات کوي چې څونه یې په اسپتال کې داخل کړو راشي د هغې نه زیات کوي دا کم انصاف دی ښه چې چاته مالداره سړی هغه به مونږ غټي سپېټي ولې هم غټي سپېټي د بېوزۍ د غریبۍ د لاسه زما خاوند یو پردۍ زنانه ته غټې سپورې ووایي که نه زه هغه خبره زما زوی دی زما داسې زوی دی چې په ما داسې خفه کېږي خو زه هغه ته خبره نه کوم زما بچو ته ما ته څوک غټې سپورې وایي زه چاته نه وایم زما نه دي زوی باندې به بد ولګي او دا پلار هم خاورې دی هغومه مې هم خاورې دا زوی به مې ځان خاورې کړي خو زه دا خواست د پولیس والو ته کوم چې تا د دې پولیس والو په صلاح هم دا کار کېږي دا هم دا پولیس والا هغوی پیسې والي وي چې څوک یې خرڅوي وایي هغوی ګیر کې وي هغوی ولې پیسې ورکړي وي هغوی د هغې نو سبا له به هغې باندې زیات وي خرڅوي وي زیات د هغې نه زیات راوړي دا څوک وایي دا هم زما نه خاوند وایي
زما خو خاوند زه خو دې په چل چل کې خبرې وباسم که داسې او داسې ته دا خبرې ته غونډې ما وکړي دي هغه به د دې پولیس والو په سلا وي که دلته نه خرڅېدې موږ به نه راوړل وي چې نه خرڅېدې موږ به څه څکله دې ته پکار دي دې دا نه چې دا ویږسته دا پلان کې دا غریبانان یې په کورونو باندې کېدل مزدورۍ یې کولې کله ورته وایي دا دله رالېږو کله ورته وایي دا دله هېڅ هم نه رالېږي هېڅ هم چا له نه رالېږي دغه په بچو سختې سوختې ډېرېږي او الټه او ښه ملک یې دې پوډر او دغه ته آزاد کړ ځکه یې دغه بند کړل چې دا پوډریان دا پوډر ښه آزاد خرڅوي هر څه یې بند کړل که نه او تاسو وشئ وګورئ په دې چارسده کې دغه پوډر دغه دې خرڅېږي پکه سو چې دی له اول له ټولو مخکې بند کړی وي ځکه چې دا خلک کوي که زما خاوند مخ چې یا دې په دې پوډر هغه زه به دې ماشومانو بچو سره څه کومه زما به څه لاګي زه به ځم زه به دې خانانو د پولیس والو خدمت کوم الله زما خدایان دي څه خدای خو پکه زما په اسمانونو کې دی نه زما خدایان نه دي او نه موږ د چا خدمتونه کړي دي نه موږ ته په خدمت ډېر زیات ځان بدیق ښکاري نه زما بچو ته چې څوک ما ته خلک وایي راشه دا کار موږ له وکړه که نه نو ما له جګړه راشي ویم نه مړه دې شم دا ولې خو زه چا خدمت نه کوم زمونږ نه چاته خانه زما ځان ته زمن په نیماغۍ بابا کې اوسېدم زه نیکانو که راتلم ما دفتر په ورځ اوږده لاس ونیوم راته یې وایي څه کوې او ته مې د نیکانو له مبارکۍ له خورې موږ چاته نیکان نه وایو نیک زمونږ په اسمانونو کې دی او وي مه ځه چا کوي کور ته راځه وي چا له مبارکوله مه ځه وي دقه د خپلې مور کور دی وي دې له لاګه چې وي راځه موږ ډېر د غیرت او د عزت وخت یې کړی دی او بس اوس خدای پاک داسې په داسې قهر راغولي چې کله آیس راوړي 500 شپږ سوه روپۍ ورځه او دا عمل یې شروع کړی دی که نه چې په دې دغه کې ګرځي او کعبه راټولي نو چې چاته یې زما لیبر وویني چاته یې دغه وویني نو هغه والا خویندو ته ووایي ما ته ووایي نو خوینده خو پرې خفه کېږي د موږ دي که نه نو هغه پیغورونه ما ته ځای په ځای کېږي نو زه وایم چې زه ځان سره څه چل وکړم زه بس باغ دا خبره کوم که نه چې دا دې ملک ته نه راځي او دا حکومت نه رالېږي نو دوی به یې څنګه څکي دا پولیس والا چې دوی پې پابندو لګوي دوی به یې څنګه کوي په دقه به په دې بازار کې خرڅېږي زما دا مقصد دی چې دا دې ملک ته نه راځي حکومت ته دا خواست دی چې دا نه رالېږي چې دا نه رالېږي دوی به یې نه څکي او دې پولیس والو له پکار دی چې دوی څنګه ځي او ګېري او بدن کوي یې وردن نه کوي او دا ته الې غورځي یا ډېران ته خو چې دوی له نه ورکوي او دا خرڅولو والا څنګه راشي دا د کوم ځای نه اخر دا راځي د کوم ځای نه دا راوړي په کومه لاره دا په دې ښارونو په ښار بازار دوی نه راځي ولې دا دوی په هوا په جز کې راوړي عجیبه خبره ده چې دا څنګه دا خلک راوړي دلته یې خرڅوي زه دقه وایم دا ورسره صلاح ده د دې حکومت کې د حکومت وضع هغې خبرې د دوی صلاح ده د نشیانو د چرسیانو د پوډریانو د خرڅولو والا سره د دوی صلاح ده زه خو ورتلم چې کوم ځای خرڅېدل په هغه کور باندې ورتلم ایله مې په دې خپل سر مې تېره کړه ما یې په دې پولیس والا ورکړې خو بیا مې هغه بچې مې دي او که چې هغه ته څه ویل هغه له بچو ته چا نقصان ورسو نو ډېره بېوسه یم د دقې نه ډېره یېرېږم او دا خبرې چې مې کومې وکړه دا مې د انصاف وکړې په بابو کلي کې د یو زرینه ښځه لاړه هغه بچي ترې پاتې شو د بل نه لاړه نور پرې راواورېدلو اوسه پورې په چارسده کې پوډریانو او په چارسده کې نو په چارسده کې اوس دا لوبه راګډه شوه اوس دا را درېیم څلورم کال دی چې دا لوبه پکې راګډه شوه دا لوبې پکې کېږي زما خاوند روجې خوري زه پې ځان ووهم وټکومه او مخ عمل کوي او دا بیا دا د روجه را روانه زه اوس دا خبره ګوره کومه چې د پولیس والو له د حکومت له پکار دي دا نشې د ملک ته نه رالېږي او دا بند کړي دا ختم کړي علي به د دوی اوري داسې د دوی نه اوري که دوی پولیسو له ورکړي که دوی په هسپتال کې داخل کړي دوی ترې نه اوري زما دقه خبره ده د حکومت له پکار دی او د پولیسو له هم پکار دي چې دوی هسې بېرته چېرته سبزۍ والا خوار او چېرته څوک له 100 روپۍ مزدوري کوي او دوی یې غږ ونیسي دونه پوډریان اوس هم زما په مخامخ را روان وو که نه دا که ګتې متې یې راټولې کړې ولې دوی پې نه پوهېږي دا پوډریان دي دوی یې نه پېژني زه دقه خبره کوم دقې له راغلې یم چې دا د حکومت ته دا خواست دی چې دا دا نشه ته څنګه راوښکې دی او دی دې ملک ته رالېږلې ده دا خو زمونږ د تبۍ شروع کړې ده زمونږ د بچو زما خاوند ما زما زم د مزدوری شو خاوند مې زما په لګي او پټې لاغې ته دوی دې راشو د کوکې زما په کور کې پردو خلکو ما له کچن جوړ کړو اوس د سر د پټولو د لاسه پاتې دي پنځم هفته ده چې برګې مې ولې راوړې څلور برګې پکې کمې شوي نن مې دا خاوند برګو پسې رالېږلي او زه به پسې راووتم ورو ته مې د قصد بهانه کور وکړې زه لیکن خو ته له بوتم چې راووتم ورپسې هغه کوم ځای چې پوډر خرڅېږي دا هغه ځای نه را روان په بازار کې مې ګیر کړو تاغې سره مې خوا کېږي تاغې ته مې ورغوسته خو به ځانې بهانې راته وکړې په منډه یې کړم او لکه پولیسو له همداسې نه شم ورکولی داسې خو 100 روپۍ ګټي که نه خو زما د حکومت ته دا خواست چې دا دوی نه کوي نو نه رالېږي دې ملک ته نو دوی به څه والي دوی به ترې په خپله واوري داسې خو که زه داخل کړم 5-6 زره روپۍ پې په هسپتال کې ولګوم یو بل راله د خدای په نامه راکړي
په دې وایه کوم ماشوم ځای مې مزدوري کوي هغه ورته اکثر وایي ابو خیر دا پیسې والا ځان له چرس راوړه خو دا پوډوګه دا آیس مسکه دا ډېره ده پیغوره ډېره ده بد دغه نشه راګورې ما ته چې څوک وویل زما په ډېر ما ته د خپل مینو وي په ما باندې ډېر زیات تاو نه چې نن د دې دلته راغلې م ډېره د مجبورۍ نه راغلې مونږ نه تامو ته تلو نه داسې ځایونو ته تلي وګورې دا مې پیله ځل چې زه دلته کې رالم